अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स यो ځلې بیا هرکلی کوم تاسو ته په خبري او نظر کې زه یم زکیه خان څنګه تاسو پته ده ډیلی مونږ د مشرق اخبار چې کوم مهم خبرونه دي په دې باندې خبرې اترې کوو نن هم مشرق اخبار کې مونږ سره ډیر څه دي چې په هغې باندې مونږ ډسکشن کوو ارشاد صاحب سره ارشاد صاحب ویلکم کوم تاسو پروګرام کې ښه جی لومبی مونږ سره غټ خبر دی چې منی لانډرینګ معاملات چې دی هغه سی ټي ډي ته چې دی هغه حواله کولی به شي څه به وایي ارشاد صاحب د دې په هکله باندې چې مطلب دې سره به دا یو ډیمانډ د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس چې هغه پاکستان په ګرې لیست کې اچولی دی او هغه وخت په وخت داسې بعضې وخت ښکاري چې یعنې پاکستان چې کوم دی نو هغه به بلیک لیست ته لاړ شي او که بلیک لیست ته لاړ شي نو هغه مختلف پابندیان یې په عالمي ولګي او هغه پابندیان یې که ولګي نو بیا زموږ چې کوم دی هسې معاملات اقتصادي معاملات زموږ ډېر چې کوم دی نو ښه نه دي او بیا به د مختلف ملکونو اړخ نه موږ سره چې کوم امداد کېږي یا چې کوم موږ سره چې کوم دی نو تجارت یا نو د هغې کې مختلف چې کوم دی نو بیا هغه پابندیان سینکشنز هغې په وجه باندې زموږ مشکلات زیاتېدی شي نو دا د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس زموږ چې په ګرې لیسټ کې اچولي وو د هغې مطلب دا دی چې موږ چې کوم دی نو زموږ بعضې معاملات هغه مشکوک دي خصوصا د منی لانډرینګ حوالې سره یا نور دغه سره د منی لانډرینګ دا چې کوم دی د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس چې کوم موقف دی کوم د هغې خیال دی یا هغې چې کوم الزام لګوي هغې دا وایي چې فاینانشل د منی لانډرینګ چې کېږي د دې په ذریعه باندې دهشتګردو ته پیسې چې کوم دی نو هغه منتقل کېږي او هغه کاروایانې کېږي دې سره چې کوم دی نو هغې د کوم د مخکې چې کوم د جیولري حوالې سره کوم دغه چې کوم خرید و فروخت کېږي دا هم ډاکومنټډ وي باقاعده د ریکارډ مینټین کېږي چې د سونې په ذریعه باندې د دې سب مدد نه کېږي نو اوس هغه دا د هغې یو مطالبه وه چې دا چې کوم دی تاسو د منی لانډرینګ چې دی دا دهشتګردۍ په زمره کې تاسو شامل کړئ نو هغې دپاره د کاونټر ټیررزم ډپارټمنټ چې کوم دی نو دا فیصله پرون د کیبنټ میټینګ شوی دی په هغې کې نور معاملات هم و دا هم چې کوم دی ایجنډا کې دا هم شامل و چې په دې کې دا فیصله وشوه چې دا به د دې چې کوم دا به کاونټر ټیررزم ډپارټمنټ به دا څیز یعنې ډیل کوي او دې سره مطلب لکه دی که خبرې دي که نه یو خو د دهشتګردو چې کوم هغې ته د هغې فاینانسینګ کېږي مختلف طریقې سره ظاهره خبره چې هغه چې کوم دی نو د هونډۍ یا حوالې یا دغه معاملات په لار باندې دا ټول څه کېږي خو دې کې چې کوم دی نو دا وخت کې که مونږ ګورو نو زمونږ یو سیاسي الزامات هم چې کوم دی په دې کې لګي په سیاسي جماعتونو باندې یا سیاسي لیډرانو یا د هغې په خاندانونو باندې چې هغه هم په منی لانډرینګ کې ملوث دي نو دا یو خبره چې کوم دی نو دلته بعضې خلک چې کوم دی د دې به یعنې په هغه تناظر کې به دا ګوري چې یاره دا چې کوم دی د مقصد اپوزیشن چې کوم دی نو هغه ټارګېټ کول خو نه دي خو چونکې دا د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس دغه په کار دا چې دی کې او سیاسي معاملاتو کې لږ فرق وکړی شي بهرحال د کیبنټ میټینګ چې کوم دی نو هغې کې نور هم فیصلې شوي دي چې یو چې کوم دی نو هغه خو د کلاس 4 ملازمینو برتیانې چې کوم دی نو هغه د قراندازۍ په ذریعه باندې زما په خیال مطلب لکه قراندازۍ په ځای باندې کوم میرټ وي خو زیات به خو بهرحال دلته چونکې د میرټ په اړه کې هم چې کوم دی نو د هغې خلاف ورزي کېږي د میرټ هغه خلک په سفارشونو دغه چلېږي نو زه بهرحال دا مطلب لکه د کلاس 4 ملازمین د قراندازۍ په ذریعه باندې کېږي نو یو معامله به چې کوم دی نو کم از کم څه لږ ډېر شفافیت په دې کې را پیدا شي بل د ارکان اسمبلی کوټه چې کوم دی په کلاس 4 ملازمینو کې چې کوم وا هغه هم ختمه کړی شوله دا ثواب دیدي کوټې چې کوم دی نو دا یعنې دا په دنیا کې چې کوم دی دا نشته دی زموږ عدالتي فیصلې هم د دې حوالې سره راغلي خو په ماضي کې داسې وه چې د صوبایي اسمبلی ممبران د قومي اسمبلی ممبران د دې ټولو چې کوم دی نو مطلب لکه سرکاري ملازمتونو کې باقاعده خصوصا په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې چې څونه برتیانې به کېدلې هغې کې به باقاعده کوټه چې کوم دی نو هغه یعنې د حکومت د اړخ نه د هر چې کوم ایم پی اے ایم این اے او د هغې کوټه به وه او هغې کې به د هغه په خوښه باندې دا نو چې میرټ چې څه دی یا دغه څه دی هغه د هغه په خوښه به هغه چې کوم دی خلک اپوینټ کېدل ډېر خلک داسې دي چې هغه مطلب لکه په دې کې اپوینټ شوي دي په دغه کوټو سیسټم باندې نو کوټه ټیک ده کوټه خو ختمه شوه
خو یو بل چې کوم دغه دی زموږ په ملک کې چې عموما د کېږي هغه سفارش کلچر دی. اوس د خلکو چې کوم دی نو په دې میرټ په لفظ باندې اعتماد اړو پاتې نه شو. خلک چې کوم دی مطلب لکه یو ځای کې پوسټونه راوځي هغه اډورټایز شي، خلک چې کوم دی نو هغه درخواستونه ورکړي، هغې دپاره ځوانان چې کوم بعضې وخت ورته هغې سره چې کوم دی څه خرچه ورشه هم د ان ټي ایس یا نور هغه هم وشي، فوټوسټیټ باندې هم خرچه وشي او بیا چې لاړ شي نو هغې نه مخکې نه لیسټونه چې کوم دی متعلقه ډپارټمنټ ته رسېدلي چې دا کسان چې کوم دی په دې پوسټ اګینسټ به تاسو ایډجسټ کوئ. نو دا هغه بیا دا ټول چې څونه دا پروسس وي هسې فضول هم شي، خلک هم په عذاب شي او غریب خلک چې کوم دی هغې چې کوم دی چا نه قرض اخیستي د یو سړی راځي د مانسیرۍ نه پېښور ته انټرویو دپاره یا د کوهستان نه یا چې کوم دی د ډي خان نه او هغه دلته چې کوم دی معاملات مخکې ډیسایډ شوي. لکه تېر 15 کاله موږ وګورو که نه نو د سپایي چې کوم دی نو پوسټ به په ډي خان کې راوته، که د کلاس 4 به که د بل یو مخصوص ضلع چې کوم دی خلک به په هغې باندې برتي کېدل. نو هغه صورت کې بیا د خلکو په هغه سیسټم باندې ټول هغه اعتماد چې کوم دی ختم شي. نو زما خیال دی چې اسمبلی د ارکانو کوټه ختمول خو په خپل دی، خو د سفارش کلچر ختمولو دپاره هم څه قانون سازي پکار ده یا څه داسې یو میکانیزم جوړول پکار دي چې کم از کم د سفارش دا کلچر هم ختم شي. که د سفارش کلچر نه ختمیږي دا خو ټیک ده، هسې بس یو زباني کلامي خبرې دي وشوې کابینټ کې، عمل درآمد به بیا کېږي یا نه کېږي وروستو خبره. صحیح. خاجي بل موږ سره غټ خبر دی حیات آباد کې چې کوم اپریشن روان و هغه 19 غنټې چې جاري وای نه پس چې د اپریشن مکمل شوی دی. په دې کې ویل کېږي دا چې کوم په دې کې دهشتګردو هغه د افغانستان سره هغې تعلق لرلو کوم چې 15 واړه چې دی هغه هلاک کړی شوي دي. ارشاد صاحب یو طرف ته د امن خبرې کېږي، پاکستان طرف نه دونه ښه ګامونه پورته کېږي افغانستان طرف ته، یعنی دوستي چې دی هغه مونږ وایو چې زیاته شي که نه دواړو ملکونو ترمنځ، او دوباره چې دی بیا داسې قسمه واقعه مخې ته راتلل. دا خو خیر هغې کې مطلب لکه دا مونږ افغان حکومت سره چې کوم دی د دې تړل چې کوم دی زما خیال قبل از وخت به هغې سره دغه نشي جوړېدلی. دا تحریک طالبان پاکستان سره دي تعلق و، دا یو خودکش بمبار چې کوم عمران دا 20 کلن یا 22 کلن عمر دا چې کوم دی نو افغاني و، نو هغه مطلب لکه د پاکستان هم خودکش بمبار تللی شي هلته هغې سره هغې کې د حکومتونو یا هغې څه انوالمنټ چې کوم دی هغه زما خیال دی چې دونه به نه. خو سوال دا دی چې دا دونه خلک دا چې کوم دی نه دونه مودې نه دلته په دغه ځای کې وو او دا پته نه لګېدله. دا هم په خپل ځای یو ډېر لوی چې کوم دی نو دغه دی چې دا کوم ځای استعمال کور او دا د جمرود یو اوسېدونکي و هغه اخیستی په کرۍ باندې مخکې دی ورکړی. دې کې اوس مطلب یو خبره خو هغه چې کوم مقابله وشوه 19 غنټې هغه څونه چې وو خو دغه دی په هغې کې پولیسو میسه واخیسته، عربي ځوانانو میسه واخیستله او هغه سر ته ورسېدلو. خو بیا یو چې کوم دا کور چې کوم دی کوم انداز کې یعنې دا دغه شو منهدم شو، دا اوس مطلب لکه د یو سوالي نشان دی چې آیا څنګه چې ویل کېږي چې دا بارودي مواد ناکاره کولو دوران کې دا منهدم شو یا چې کوم دی نو دغه دې حوالې سره چې کوم دی نو مطلب لکه بهرحال ابهام شته دی په خپل باندې، ځکه که بارودي مواد ناکاره کولو دوران کې منهدم شوي نو بیا پکار ده چې چا بارودي مواد ناکاره کو چې هغه ته هم څه پته لګېدلی چې هغه زخمي شوی دی یا څه شوي دي، خو داسې خبره نشته دی. نو بیا داسې دغه کېږي چې یاره دا چې کوم دی نو یعنې ډیمالش شو یو قسم له په بارودي دماکه باندې. نو زما خیال دی چې دا د کور مالک ته دونه لویه سزا ورکول چې کوم دی نو دا مناسب نه ځکه چې هغه خو کور ټیک د هغه به غلطي کړي کوم چې د قانون مطابق یو دغه دی چې یاره کوم څوک چې په کرۍ باندې کور ورکوي د هغې دپاره باقاعده یو ایکټ راغلی چې هغه به چې کوم دی نو متعلقه تاڼۍ ته هغې اطلاع ورکوي او د هغې به باقاعده هغې ویریفیکیشن به کېږي، صفایي به کېږي، هغې نه بعد به چې کوم دی دغه کېږي. خو که ونه شو د هغې دپاره بیا که څوک داسې ونه کړي نو د هغې دپاره بیا په قانون کې چې کوم دی نو سزا هم شته دی، په کار ده چې هغه سزا اوس دا یو سوال پیدا کېږي چې د دې دا کور به جوړوي څوک، دا نقصان په خپل دی. صحیح. خاجي موږ سره بل خبر دی چې مطلب د ریټایرمنټ چې کوم مدت دی کې 60 نه 63 سال تک وایي د دې چې دی زیاتولی به شي د دې فیصله شوې ده. اضافي حوالې سره وفاقي حکومت او صوبو ترمنځ چې د مشاورت روان دی، ارشاد صاحب څه وایي چې مطلب زیات چې شي؟
دا د دې په شا باندې چې کوم مالي مسایل دي د صوبې چې کوم مالي دا وخت کې صورتحال دی هغې کې د پنشن حوالې سره چې پنشن چې کوم دی نو هغه یو ډېر لوی بوج دی په دې دغه باندې د صوبایي خزانه باندې او هر کال چې کوم دی په هغې کې چې کوم دی نوې دغه کېږي د تقریبا 10,000 د پنشنر اضافه کېږي نو هغې په وجه باندې چې کوم دی نو دا په حکومت باندې ډېره لویه چې کوم دی نو یو لوی بوج هغه راځي چې کله کوم یو کس ریټایر کېږي هغه ته کمیوټیشن حوالې سره پیسې په یو یکمشت ورکړې کېږي بیا میاشت په میاشت پنشن نو دا زموږ چې کوم د خزانې حکام دي ذمهوار هغې دا ګڼي چې یاره که دا سلسله همدغسې جاري وي او دې دپاره څه لاره راونه ویستله نو بیا به په ماضي قریب کې به داسې شي چې د حکومت سره بل مد دپاره به سوای د پنشن نه بل مد دپاره به پیسه یو هم پاتې نه شي هغې دپاره دي چې کوم دی نو مطلب لکه دا یو دغه وکړو چې د شپېتو په دې 3 شي نو دا د ریټایرمنټ ریشو به لږه کمه شي خلکو ته کوم دی نو مطلب لکه ټایم به زیات ملو شي او حکومت ته هم ټایم ملو شي دا هم زما خیال یو عارضي چې کوم دی نو حل دی دې دپاره دي چې کوم دی وفاقي حکومت سره رابطه کړې وه هغې سره نورو صوبو سره مشاورت کړی وفاق اړخ نه چې کوم هغه اشرت حسین په سربراهي کې چې کوم دی نو کمیټي جوړه کړې ده هغې د ریټایرمنټ عمر د کمولو دغه کړی دې زیاتولو کړی هغې د کمولو کړی دی او بهرحال د صوبایي حکومت دا موقف دی چې دا یو د 18 ترمیم نه بعد دا یو صوبایي سبجیکټ دی او صوبه چې کوم دی د خپل ضرورت مطابق چې کوم دی نو فیصله دې حوالې سره کولی شي نو دی اوس 3 کولو چې کوم دی نو دا تجویز دی دا فی الحال مشاورت روان دی او کېدای شي چې هم شي دا خبره صحیح خاجي موږ سره بل خبر دی چې چیرمین نیب چې دی موږ سره نور په دې خبر باندې به هم راځو چیرمین نیب چې دی هغه ګرفتار افسرانو ته چې دی هتکړۍ لګولې باندې پابندي لګولې ده خو په دې باندې به خبرې اترې کوو خو یو بریک نه پس جی ویورز ویلکم بیک بریک نه پیله موږ خبره کوله چیرمین نیب چې د ګرفتار افسرانو چې د هتکړۍ لګولې باندې چې هغه باقاعده طور باندې پابندي لګولې ده څه به وایې شاه صاحب په دې هکله باندې چې مطلب دا یو ښه فیصله شوې ده دا فیصله چې کوم دی نو مطلب لکه ډېر په تاخیر سره دا فیصله وشوه بعد از خرابی بسیار نه صرف دا فیصله کړی چې ګرفتار افسرانو ته هتکړۍ به نه لګي بلکې دا مې ویلي چې ګریډ 19 او ګریډ 19 نه بره چې کوم افسران دي د هغې د ګرفتاریان نه مخکې به چې کوم دی چیرمین نه پیشګي اجازت اخیستلی کېږي او چې هغه اجازت ورکړي هغې نه پس به چې کوم دی ګرفتاري کېږي یعنې لاندې چې کوم عمله ده د هغې اختیارات دې حوالې سره هغه محدود شو او دا چې کوم دی نو مطلب لکه دا قدم ولې اوچت شو دا مطلب لکه ولې چې کوم دی نو بعد از خرابی بسیار دا ولې وشو دا ځکه چې سرکاري افسران چې کوم دی نو هغه مطلب لکه د ملک چې کوم نظام دی انتظامي ډانچه ده په هغې کې هغه د ملا د تیر حیثیت د هغې دی هغې مطلب سرکاري چې کوم بیراکرسي ده هغې چې کار نه کوي نو حکومت چې کوم دی نو هغه هېڅ هم نشي کولی حکومت یې فیصله کوي امپلیمنټ کوي چې کوم دی نو هغه د کوم انتظامي ډانچه ده دا کوي بیراکرسي کوي صحیح خو دلته چې کوم دی نیب داسې کاروایانې داسې مطلب لکه دغه وکړل چې د هغې په وجه باندې افسران چې کوم دی هغه بالکل چې کوم دی هغه یعنې هغې خپل چې کوم دی هغه اختیارات استعمالول پرېښودل دستخطونه کول یې پرېښودل فیصلې کول پرېښودل او د هغې چې کوم اظهار و هغه نور خو پرېږدی چې وزیر اعظم هم په د هغې اظهار وکړو چې بیراکرسي چې کوم دی هغه فیصلې نه کوي فیصلې ولې نه کوي فیصلې ځکه نه کوي چې دلته فیصله وکړي دلته چې کوم دی د یو دغه باندې کاغذ باندې دستخط وکړي او سبا نیب والا نیولي او هتکړۍ ورته اچولي او دا کاږي او شاته چې کوم دی نو په پیک اپ کې چې کوم دی داسې ورغورځوي ته به د چرګو په غلا کې نیولی دی او هغه بیا تصویرونه هم به له وباسي او د میډیا مخامخ هم راولي او داسې یو ډېر څه مطلب هتکامیز سلوک هغه سره کېږي او همدغه هتکامیز سلوک چې کوم دی نو چې بعضې خلکو لیدو نو د هغې کې د اسد منیر بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر غوندې واقعه هم وشوه چې هغه دا کتل چې مطلب لکه نیب څوک ونیسي نو هغې سره د
جرم د ثابتېدو نه مخکې هغه مجرم ډکلیر کړي او هغه سره هغه حرکتونه کوي، هغه حتی سلوک کوي کوم چې مطلب لکه نه مهذب معاشره کې هغه اجازت ورکړی کېږي، نه چې کوم دی نو زموږ په دین کې ورکړی کېږي. نو دغه یو خبره ده چې هغه چې کوم دی نو پرون چیرمن نیب هم دا خبره وکړله چې نیب به داسې یو قدم نه اوچتي چې هغې نه ملکي معیشت ته چې کوم دی نقصان ورسي او چې وایي موږ بیراکرسي فیصلې نه کوي نو موږ مخکې څنګه ځو. ښه ده چې هغې ته دا احساس خو آخر وشو چې بیراکرسي چې کوم دی نو هغې یو حیثیت دی، یو د هغه دی. موږ خو همیشه دپاره په دې پروګرام کې موږ بار بار دا خبره کوو چې کوم بیراکرسي ده، کوم چې واقعي چې کوم دی نه کمپیټیټیو ایگزامینیشن په تور باندې چې کوم دی کوم خلک راځي د سی ایس ایس په تور باندې یا چې کوم دی پی ایم ایس په تور باندې هر څه چې د مقابلې امتحان ورکوي او هغه راځي نو هغه د معاشري کریم وي. یعنې زه خو مطلب لکه دا خو مونږ وایو که نه چې دا ګوره چې مطلب لکه زمونږ چې کوم دی نو چې کوم ایجوکیشن کوم نظام دی که نه چې کوم ایف ایس سی وکړي نو انټر نه بعد چې کوم دی نو چې کوم د ټاپ سټوډنټان دي د هغوی لاړ شي میډیکل ته، دویم نمبر باندې چې کوم ورپسې وي نو هغه انجینرینګ کالجونو ته لاړ شي، انجینرینګ یونیورسټیانو ته لاړ شي. بیا دریم نمبر دغسې چې کوم دی نو بزنس ایډمنسټریشن یا نور چې کوم هغه دغې وي کمپیوټر ساینس یا دغې ته ځي. خو چې کوم زمونږ د ټاپ کوم سټوډنټان یو هغه چې کوم میډیکل ته لاړ شي، 15 کاله هغه تیر کړي، ایم بی بي ایس وکړي، د هغې نه بعد هم بیا د هغې دا خواهش چې هغه چې کوم دی کمپیټیټیو ایگزامینیشن سی ایس ایس کې کینی او راشي او هغه چې کوم دی سیول سروس جوین کړي. نو دا دی چې مطلب لکه د دې کې هغه چې مطلب لکه د قابلیت لیول دغه وي که نو هغه د څه دپاره راځي. په ډاکټرۍ کې پیسې خو ښه ډېرې دي، په هغې چې کوم دی چې ښه ډاکټران نن سبا چې کوم دی سهار د ماښام د کلینک نه راکوزېږي نو هغه 15 لکه روپۍ جیب کې چوري. خو دا یو عزت یو دغه دپاره بدقسمتي دا ده چې د پرویز مشرف چې کوم دی هغه په دور کې سیول بیراکرسي سره ډېر زیاتې وشو. دا هغوی مطلب لکه نه صرف اختیارات بلکې هغه بالکل بې اختیاره بې وسه هغوی باندې مطلب لکه مختلف تجربات کول شروع شو. د هغې هېڅ نتیجه رونوتله، ښه نتیجه د هغې نتایج چې کوم دی خراب شو. موږ که ګورو چې دا ګراني ده، دا مهنګایي ده او د هغې باندې څه چیک اینډ بیلنس نظام نشته دی. دا د هغې چې کوم دی نو دغه دی چېرې بس د انګریزانو نظام یې ختمو، د ډي سی عهده چې کوم دی ډپټي کمشنر د انګریزانو جوړه کړې وه او دا قوم چې کوم دی غلام دی. باقي نور معاملاتو کې چې کوم دی نو د انګریزانو هغه پالیسیانې ختمول چې کوم دی ضروري نه، خو د ډپټي کمشنر عهده ختمولو. نو دغسې مطلب لکه د نیب کې چې کوم دی نهایت نیب والا ټولې فرشتې را غونډې کړي دي. لکه شانتې د دې هم چې کوم دی په کار د چان بین خوشي که نه بالکل د سپریم کورټ مطلب لکه ریمارکس هم شته دی د نیب د افسرانو حوالې سره. خو بعد د پاناما کیس کې بعض داسې کسان وو چې هغوی چې کوم دی نو هغې خلاف چې کوم دی نو الزاماتو مختلف هم د نیب د خلکو خلاف، خو هغه پاناما کیس هغوی چې کوم دی نو هغې دغه وکړه نو سپریم کورټ اړخ نه هغوی ته یو انعام میلو شو چې دې ته به څوک څه نه وایي. نو کم از کم دا چې د خلکو د زما په خیال چې کوم دی دا یوازې د ګرفتار افسرانو نه، هر سړي ته په کار ده چې کوم ملزم دی هغه باندې جرم نه ثابت شوی هغه د مجرم نه ډکلیر کوي تر هغه وخته پورې کوم وخته پورې چې عدالت چې کوم دی هغه نه دغه کړی هغه سره په احترام باندې ګوره چې مطلب لکه یو کس دی یو عام سړی دی هغه باندې مطلب نیب والا سه الزام ولګاو او هغه چې کوم دی راکاږي او پړي پکې چوري او پیک اپ ته خېجي او راولي او تصویرونه دغه کېږي هغه جرم به وروستو ثابتېږي یا به نه ثابتېږي. که دغه جرم ثابت نه شي وروستو د هغه خو چې کومه بېعزتي وشوه که نه د یو سړي بچي وي، جنکې وي، هلکان وي، هغې سکولونو ته کالجونو ته ځي، په ټي وي اخبارونو کې چې دا خبرې خلک ګوري د هغې بچو ته خلک پیغورونه کوي دغه کوي نو هغې باندې یو سیاسي اثرات هغه بیل پرېوځي. نو دا زما خیال دی چې ښه خبره خو په دې کې نور هم اقدامات کولو ضرورت دی. ارشاد صاحب څنګه چې د زموږ حکومت چې دی دعوه کوي چې مطلب نظام چې هر یو نظام چې هغه به یو برابر کولی شي، چاهے غریب ته امیر دپاره به یو شانتي نظام متعارف کولی شي، نو آیا دې کې تضاد نه راځي چې مطلب دا فیصله چې دی صرف افسرانو دپاره چې دی؟ ما خو دا وایي که نه چې یوازې افسران نه په دې کې راځي او چې کوم ملزم لا نه دی ثابت شوی دا خو دا دی چې په دې کې مطلب لکه دا خو نه دی که نه دا کوم چې د نیب چې کوم مقدمات دي هغه د قتل یا د اقدام قتل یا چې کوم دی د منشیات د سمګلینګ یا داسې دغه خو نه دي که نه
نو هغې کې مطلب لکه یوازې سرکاري افسران نه هسې یو ملزم چې کوم دی هغه سره مطلب په هغې دپاره یو پروټوکول پکار دی. پروټوکول زما مطلب نه چې هغه نه مخکې اوسو ګاډي عزت ورکول پکار دی. د هغې دپاره یو دغه پکار دی، یو میکانیزم پکار دی، یو طریقې کار پکار دی. د پروټوکول نه زما مطلب یو طریقې کار دی چې هغه چې کوم دی لکه د میډیکل پروټوکول که نه د غوږ د اپریشن څه پروټوکول دی، د پوزې اپریشن هغه حساب کې زه خبره کوم که نه. د دې دپاره مطلب لکه یو میکانیزم پکار دی چې د چا دغه چې کوم دی که نه عزت نفس هغه مجروح کېږي نه. صحیح. ټیک ته چې کوم قانون کوم دغه دی هغه د خپل لار بازان له پخپله جوړوي، خو چا عزت نفس مجروح کول چې کوم دی هغه نه دي پکار. صحیح، ښه خبره ده. خاجي دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا محمود خان چې دی هغې زیر صدارت چې دی جایزه اجلاس منعقد کړی شوی دی محکمه صحت کارکردګۍ حوالې سره، او دې نه علاوه هسپتالونو کې سټاف کمی چې دی هغه به وایي پوره کولی شي، او 1983 چې دی بھرتیانې به په دې باندې کولی شي. ارشاد صاحب څه ناڅه بهتري به راشي دې نوې بھرتیانو سره چې موږ همیشه لپاره مطلب لکه دا وایو که نه کله چې دغه کېږي د هسپتالونو سټاف دا کمې دا یو چې کوم دی سکولونو کالجونو دا چې کوم دی د قیامته پورې به دا ما خیال دی دا پوره به نه شي که نه، ځکه چې موږ د فیلډ ته راغلي هم دغه بلکې د هغې نه مخکې هم دا وایو چې هسپتالونو کې سټاف کمې دی، برتیانې به وشي او بس معاملات به ټیک شي او د پیو د شاتو نهرونه به بهیدل شروع شي. خو برتیانې مو شي، خلک تنخواګانې ملي، د خزانې باندې بوج هم راشي، خو د هغې چې کوم دی نو مطلب لکه عام عوامو ته څه فایده بظاهر نه ښکاري نه. لکه یو غټه مسله چې کوم دی زموږ دا ده چې زموږ د پېښور چې کوم هسپتالونه یا لوی ښارونه 2 نور چې دي د هغې هسپتالونو باندې ډېر زیات بوج دی، او د هغې دپاره وخت په وخت دا خبرې کېږي چې یاره چې کوم پیرافریز دي هغه هلته کوم مطلب پی ایچ یوز دي، کالج سیز دي، که تحصیل هیډ کوارټر هسپتالونه، ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتالونه، هغې کې چې کوم دی نو فیسیلیټیز پرووایډ کړي شي نو دا به چې کوم دی نو مسله به حل شي. فیسیلیټیز او دا څو ورځې پهله چې د لیډي هیلث ورکرز احتجاج کړی، زه وایم چې دا شته چې کوم خلک دي کوم کار کوي د سره د دې د اول مسلې حل کړی شي. مطلب لکه دا ټول څه یو پیکیج دی که نه چې هغه هلته دا حکومت چې کوم دی نو دا برتیانې مو کي، په هغې خزانې نه پیسې هم کېږي، اکوپمنټ نه بلاړ شي، خو بیا هم هغلته کار نه کېږي او خلک راځي پېښور هسپتالونو ته. نو د دې دپاره څه یو مربوط نظام پکار دی، یو داسې څه دغه پکار دی چې په خپل خلکو ته نږدې د علاج سهولتونه میلو شي. نو دا به چې کوم دی نو په لوی ښارونو به ټرافیک بوج هم کمیږي، نور چې کوم مسایل دي هغه هم کمیږي او خلکو ته به نږدې فیسیلیټیز میلاویږي. په کار دا چې تشه برتي نه ده چې برتي وشي برتیانې چې کوم دی اخلي خلک ډېر داسې بي ایچ یوز او آر ایچ سیز دي چې هلته خلک ځي تشه تنخواګانې ایون چې تحصیل هیډ کوارټر هسپتالونه هم دي، هلته په بای روټیشن ډاکټران دي، هفته کې به یو ورځ به ته راځې بله ورځ به زه راځم او بیا چې کوم دی خپل پرایویټ کلینیکونه چلوي. نو دغه اړخ ته چې کوم دی توجه پکار ده، د حاضري چې کوم دی هغې دپاره یقیني کی. بالکل صحیح. خاجي دې نه علاوه موږ سره بل خبر دی چې 26 چې دی هغه ریټایر چې کوم فوجي افسران دي دوی ته د ټاک شوز چې دی په دې کې شرکت اجازت ورکړی شوی دی چې مطلب دوی ټاک شوز کولی شي په حیثیت دفاعي تجزیه کار. دا آی ایس پی آر باقاعده دغه کړی دی چې هغې کې مطلب لکه څه کسان چې کوم دی نو هغه دغه دي مطلب چې کوم شپږ کسان دي د هغې ورکړی، باقي چې کوم دی نو د هغې نومونه پکې نه دي شامل. دا د هغې خپل یو پروسیجرل یا اډمنسټریټیو د هغې قدم دی، څوک چې مناسب ګڼي د هغې دپاره دغه کړی دی. جی خاجي دې نه علاوه ابوظبي کې چې دی آتشزدګي شوې ده، پکې 3 وروڼه چې دی هغه د سره د 6 پاکستانیانو جابه حق شوي دي. دې نه علاوه د مشال قتل کیس په اړه خبرو وکړو چې مشال قتل کیس کې چې 2 ملزمان چې کوم بری شوي د هغې خلاف چې دی اپیل سماعت لپاره منظور کړی شوی دی. په دې کې به هم څه دغه راشي ارشاد صاحب؟ دا خو مطلب لکه یو دی خو آلریډي بری شوي دي، دا یو روټین خبره. مطلب کله چې داسې فیصله وشي نو هغې کې بیا مطلب چې کوم سزا شوي وي خلکه، دې کې 2 خبرې دي. یو کې دې کې د 2 کسان چې کوم دی هغه بری شوي دي، د هغې خلاف چې کوم دی استغاثه هغه په اپیل کې تللی ده چې د دې د بریت د فیصله غلطه شوې ده، شواهد چې کوم دی نو هغه نظرانداز کړي شوي دي، نور چې کوم هغې کوم ګراونډز هغې دپاره جوړ کړي هغې خبره کړې ده.
بل دا چې دې کې دوه نور ملزمان داسې چې هغوی ته عمر قید سزا ورکړې شوې ده نو د هغوی د سزا د زیاتولو دپاره هم په دې اپیل کې خبره شوې ده چې دې ته چې کوم د عمر قید سزا چې کوم ورکړې شوې ده دا کمه ده دې ته د پانسۍ سزا دې ووهلی شي نو هغې دپاره د اپیلونه چې هغوی کړي دي هغه اپیلونه های کورټ چې کوم دی نو هغه منظور کړي دي د سماعت دپاره صحیح او اوس به چې کوم دی نو هغه د هغې باقاعده سماعت به کېږي بیا چې کوم دی نو هغه په وکیلانو ډیپینډ کوي چې هغوی خپل کیس څنګه پلیټ کوي هلته او څنګه چې کوم دی نو مطلب لکه شواهد او دغه پیش کوي هغې په بنیاد باندې به بیا عدالت خپله فیصله کوي صحیح زه به مونږ اوس یو ورکوټ شانې بریک طرف ته واپس راځو بیا به په دې باندې خبرې اترې کوو جی ویورز ویلکم بیک راغلو بریک نه واپس خبرې به کوو موږ سره مشرق اخبار کې یو بل مهم خبر دی چې وفاقي کابینه کې چې د اجلاس کې ګرما ګرم بحث شوی دی ټیکس امنیسټي سکیم په هکله باندې دا ټیکس امنیسټي سکیم چې کوم دی دا پرون د وفاقي کابینې اجلاس د ایجنډې حصه وه او د دې چې کوم دی نو هغه په دې باندې په کابینټ کې ډېر شدید مخالفت د دې وشو ښه جی اوس حیرانتیا خبره ده چې پی ټي آی کې هم چې کوم دی نو مخالفت چې کوم دی د نن د عمران خان مخکې کېدل بهرحال مطلب لکه دا سکیم چې کوم دی نو دا یعنی چا سره چې کوم توره پیسه ده بلیک منی هغه وایټ کولو دپاره یو نامینل ټیکس هغې دغه کې د دې مطلب دا دی چې دا پیسه چې کوم دی نو په ډاکومنټډ دغه کې راشي د دې ډاکومنټیشن وشي او دا چې کوم دی نو آینده دپاره په دې باندې ټیکس چې کوم دی نو هغه ولګي د دې نه مخکې د تیر حکومت چې هغوی دا سکیم راوړی نو په دې باندې پی ټي آی د اړخ نه ډېر سخت تنقید شوی عمران خان په خپله باندې ماسد عمرم او نور د پی ټي آی لیډرانو مسلسل هغه د تنقید چې کوم دی نو هغه په هغې باندې دغه کول دا وزیر اعظم خو ارشاد صاحب اوس د دې حمایت کړی اوس یې حمایت کړی دی که نه نو اوس هغه چې کوم دی نو ما چې اکثر دا خبره کوم چې د پی ټي آی چې کوم دی نو مقابله بل چا سره نه د هغې خپلو نارو خپلو دعوو سره یې ده هغه خبرې چې کوم چې کوم دی په تېر حکومت کې حرامې وې هغه حلالېږي ورو نو په دغه کې کوم دی نو شاید دغه یو خبره ده چې د کیبینټ خلکو ته د دې احساس دی کیبینټ کې چې کوم شامل وزیران دي چې دا خبره مونږ د امنیسټي سکیم مونږ وروړو نو بیا چې موږ کومې دعوې او کومې نارې یا په هغې باندې کوم تنقید کوو نو هسې عوام چې کوم دی نو اوس دا یو خبره په دغه کې کېږي چې یو خو ګراني ډېره زیاته ده بل چې کوم دی نو کومې دعوې چې دي کړی وې د هغې اړخ ته اوسه پورې چې کوم دی نو څه عملي څه کنکریټ سټپس موږ ته نه ښکاري چې داسې اوچت کړي وي بیا چې کوم خبرې چې کوم دی نو هغې باندې په تنقید کوو هغه عمده حکومت هم هغه کار کوي نو عوامو منځ کې چې کوم دی نو هغه چې کوم د همدردیان وي پی ټي آی سره هغه د ختمېدو دغه دی امکان دی په دغه وجه باندې پی ټي آی چې کوم دی د وزیرانو د مخالفت کو چې موږ به په کومو سترګو خلکو ته ودرېږو چې تاسو پرون چې کوم دی نو د امنیسټي سکیم مخالفت کوو هغې چې کوم دی نو هغه د بلیک مني وایټ کولو چې کوم دی نو یو ذریعه ګڼله او په هغې باندې شدید تنقید او اوس چې کوم دی په خپله باندې چې کوم دی نو تاسو دا دغه کوئ سکیم راوړی وزیر اعظم د هغې مطلب لکه حمایت کو او هغه وزیر خزانه اسد عمر ته ویلې چې ته به د کیبینټ کمیټي چې کوم دی نو هغه به هغې ته به بریفنګ ورکوي او هغه به قایله په دې باندې د هغې چې کوم خدشات دي تحفظات دي هغه به لرې کړي چې هغه لرې شي چې بیا مطلب لکه بیا په بل اجلاس کې د دې مونږ زما خیال نن بیا مخه اجلاس کنټینیو دی نو کېدای شي چې هغه د دې به الټیمیټلی منظوري به ورکړي خو دا دی که فرض کړه ځکه چې که دا سکیم نه راوړي حکومت دا وخت کې مطلب ډېر زیات معاشي مشکلاتو سره مخ دی پیسې کمې دی خزانه چې کوم دی آی ایم ایف نه یو دی بل دی نه نو مجبور دی چې هغه چې کوم دی نو داسې سکیمونه راوړي د هغه دپاره او دا د بلیک منی چې کوم دی یوازې زموږ د دنیا مختلف ملکونو کې دا چې کوم دی یو پیرل اکانومي وي د ملکونو سره چې کوم دی دغه چلیږي نو زما خیال دی چې الټیمیټلی دا خو به سکیم به راځي
کیبنټ کې چې کوم هغه تحفظات دي هغه به اسد عمر به ورته بیا ځان له اسد بریفینګ عمر ورکړي به په دې کې او ورته ووایي چې د عمران خان صاحب دا خواهش ده بس پرېږده په قرار کښېني نو کامیاب به شي په دې کې د نور پارټۍ غړي قایل کولو کې بالکل به قایل کړي. ښه جی بله خبر دی موږ سره فیض آباد دھرنا کیس په حواله باندې خبر راغلی دی چې وزارت دفاع چې نظرثانۍ دپاره په دې باندې اپیل دایر کړی دی. دا کوم د فیض آباد دھرنا کیس و چې تحریک لبیک کومه دھرنا ورکړې وه د هغې هغه حوالې سره هغه وخت هم ډېر چې کوم دی نو داسې خبرې مخې ته راتلې چې هغه نه وې پکار چې هغه مخې ته راغلې وې. هغې دھرنې چې کوم کله ختمېدله د هغې په شرکا کې د پیسو تقسیمول یا نور داسې خبرې وې چې هغه د بدقسمتۍ نه ډېر زیات هغه چې کوم دی هغه یوه هوا واخیستله. جی دا کیس په سپریم کورټ کې چې کوم دی د فیصله جسټس قاضي فایز عیسی لیکلی وه او هغه مطلب دی که دا یو ډېر بولډ فیصله وه جی نو هغې چې کوم دی نو اوس وزارت دفاع د هغې خلاف چې کوم دی نو اپیل دغه کړی نظرثاني درخواست ورکړی دی او هغې کې دا چې کوم دی موقف اختیار کړی چې د دې په وجه باندې زموږ د فورسز چې کوم دي ادارې دي د هغې مورال باندې حوصلو باندې چې کوم دی نو دغه پرېوځي فرق او دا چې کوم زموږ دشمن ملک د انډیانو هغې ته د هغې چې کوم موقف دی هغې ته دې نه به تایید میلاویږي چې یاره فوج چې کوم دی دلته په سیاسي معاملاتو کې دخل اندازي کوي په اظهار رای باندې چې کوم دی قدغن لګوي او په الیکشن کې تیر الیکشن کې هم د دوی چې کوم دی نو مطلب دغه عیسه وه په الیکشن معاملاتو کې هم د دوی د مداخلت کړی دی. نو دا خبر هغه چې کوم دفتر کې دې کې د دھرنې حوالې سره د فوج یا د ادارو متعلق چې کوم جملې دي کوم الفاظ دي هغه د ایکسپنج کړي شي د دې دغه نه دي وویستلی شي د فیصلې نه. اوس دا اپیل چې کوم دی نو هغه تللی دی هغې به په دې به د به ګوري چې د سماعت دپاره منظورېږي نه منظورېږي بیا چې منظورېږي هغې کې بیا مخکې به ګوري چې نورې پکې څه خبرې راوځي او په کار ده چې مطلب لکه ادارې هم په داسې معاملات چې کوم هغې کې احتیاط نه کار اخلي سبا چې کوم دی داسې صورتحال ته هغې نه مخکې کېږي که هغې هم احتیاط کوي نو زما خیال چې داسې معاملات بیا دې اړخ ته نه ځي بالکل خو دغه اړخ نه بدقسمتۍ نه بد احتیاطي چې کوم دی نو کوم وایو چې شوې ده صحیح نو غلطه به نه وي. ښه جی بل موږ سره خبر دی چې د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم صدر دی شهباز شریف دی چې دی ویلي دي چې مطلب مهنګایي دومره ډېره شوې ده چې کم از کم چې دی تنخواه دی 18,000 روپۍ چې دی د دې چې دی مطالبه کړې ده چې کم از کم د یو مزدور تنخواه چې دی هغه د 18,000 روپۍ مقرر کړی شي. ښه خبره ده ښه سوچ دی ارشاد صاحب د دې په هکله باندې ځکه چې نن سبا مهنګایي دومره ډېره شوې ده. مهنګایي چې کوم ده که نه کله چې د یو سیزم قیمت زیات شي یا پټرول قیمت زیات شي یا د ګیس زیات شي یا د بجلی زیات شي هغې سره ټول سیزونه چې کوم دی ګرانېږي. هر یو طبقه چې کوم ده که نه نو هغه خپل چې کوم هغه باندې اضافي بوج پرېوځي نو هغه بل ته منتقل کوي. که فرض کړه مطلب لکه یو پټرول ګران شي او یو ګاډي والا دی پبلک ټرانسپورټ والا دی هغه چې کوم دی نو هغه ته د پټرول قیمت 15 روپۍ لیټر وخیږي نو هغه نه صرف په خپله کرایه زیات کړي بلکې حکومت هم والا کرایه نامه نوې ورته جاري کړي. پرون بله 2 ورځې مخکې د موږ صوبایي حکومت نوې کرایه نامه جاري کړله چې هغې کرایانې زیاتې کړي نو هغه ته بیا د 500 روپو په ځای 15 روپۍ فایده ورسي او هغه چې کوم هغه خپله دغه وي نو هغه خپل سوالو ته منتقل کړي. دغسې مطلب لکه که یو دکاندار دی هغه ته چې کوم دی نو مطلب د چڼو دال لی هغه ته چې کوم دی ګران میلاویږي نو هغه خپل منافع زیاته کړي هغه خپل هر یو کس هغه خپل چې کوم دی نو زور چې کوم دی کنزیومر ته وباسي. ټول بدقسمته طبقه چې کوم دی هغه تنخواهدار ده ځکه چې هغه خو نه څه خرڅوي او نه چې کوم دی څه دغه کوي هغه خو بس میاشت دغه کوي او هغه تنخواه میلو شي. که موږ وګورو د تېرو کلونو کې د تنخواهګانو کې چې کوم اضافه شوې ده اضافه کېږي 10% او د مهنګایۍ چې کوم تناسب دی نو هغه شاته چې کوم دی کم نه کم ته راغلی چې کوم مطلب لکه کم کار به د 10 روپو کې دا په 100 روپۍ اوس نه کېږي نو الټیمیټلی په دې کې چې کوم دی ټول نه زیات نقصان هغه تنخواهدار طبقې ته رسي. نو د هغې تنخواه چې کوم دی نو هغه کله کمی
دا خو زموږ چې کوم دی دا 18,000 روپو والا دغه چې کوم دی دا خو شاید چې زموږ په نظر کې خو دا مطلب لکه ډېره کمه ده خو بدقسمتي دا ده چې زموږ ډېره داسې دغه دي چې هلته اوس هم چې کوم دی نو د 10,000 او 8,000 باندې د خلکو نه کار اخلي خصوصا چې کوم دا کارخانې دي په هغې کې بیا خصوصا زنانه ورکران چې کوم کار کوي ډېر نامینل تنخواګانو باندې هغې چې کوم دی هغه یو قسم له استحصال کېږي نو په کار دا چې حکومت دا ذمواري جوړېږي چې هغه څونه مهنګایي چې کوم دی راولي د هغه حساب سره د هغې چې کوم دی نو د خلکو چې کوم دی تنخواګانو کې اضافه هم کوي مونږ که وګورو که نه زموږ ملک پاکستان چې کوم دی دا ډېر زیات یعنې دلته که مونږ وګورو د نورو ملکونو په مقابله کې اوس هم انتهایي ارزاني ده که تاسو لاړ شئ امریکې ته یورپ ته بل ځای هلته مطلب لکه که د اوبو بوتله بخلی سړي سترګې چې کوم دی رڼا شي چې دا زه څه کومه د خوراک څښاک هر یو شی ګران دی په هر یو څیز کې ټیکس دی خو د هغې قوت خرید شته دی د هغې تنخواګانې د هغې مراعات هغه دونه دي چې هغه مطلب لکه هغې افورډ کولی شي دلته زموږ هغه مهنګایي زیاتېږي د خلکو قوت خرید کمیږي د غربت چې کوم دی نو هغه لیول نور هم چې کوم دی زیاتېږي او د خط غربت نه لاندې خلک چې کوم دی نو هغه ورځ ورځ په هغې کې اضافه کېږي نو که مهنګایي څوک نشي کنټرول کولی د خلکو د قوت خرید د زیاتولو دپاره د پی ټي آی چې دعوې کولې چې موږ سره ماهرین اقتصادیات دي ماهرین معاشیات دي نو هغه د راشي کم از کم دا سوچ دی وکړي چې د خلکو قوت خرید څنګه زیاتېدی شي په هغې باندې د کار وکړي چې دا مسایل چې کوم دی نو د عام خلکو ګینې دا خو ټیک ده نن د پی ټي آی حکومت دی پرون د مسلم لیگ نیو نو هغې نه مخکې پیپلز پارټي بیا به سبا دا سرکل به چلیږي یو ورځ به دا خلک چې کوم دی تنګ شي او چې تنګ شي بیا به مطلب لکه د فرانس په شان که یو انقلاب راغی که نه بیا به مطلب لکه هېڅ په بیا نه وي بیا به نه پی ټي آی یو نه به مسلم لیگ ورو ورو د خلکو سوچ بدلېږي سوچ خلکو بدلېږي که نه ځکه چې که موږ وګورو ارشاد صاحب د عمران خان هسې خو ډېر اکټیو دی مطلب سهار به پېښور کې وي دې نه پس به کویټه ته رسېدلي کراچۍ ته به رسېدلي مطلب هغه دورې دی کوي خو چې کوم دا نور عملي کارونه دي هغې کې حکومت ډېر زیات سلو روان دی دا خو مطلب لکه زه څه نه یم مقبال ښه جي بهرحال د شهباز شریف چې دا ښه خبره کړې ده چې مطلب مهنګایي دومره زیاته شوې ده تنخوادار چې کومه طبقه ده هغه ورو ورو چې د لاندې روان دي حکومت ته دې طرف ته هم غور کول پکار دي چې مطلب د دې تنخواګانو کې د اضافه وکړی شي بل موږ سره خبر دي څنګه چې د احتساب عمل روان دی نو د پیپلز پارټۍ چې کومه رهنما ده هنا رباني کر د دې چې د نن د هغې والد ته او هنا رباني کر چې د هغه په خپله چې دی راغوستلې شوې ده ارشاد صاحب نیب ډېر اکټیو دی که نه خصوصا په دې معاملاتو کې د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نون حوالې سره چې څونه دي هغې خلاف دغه کېږي د هغې به راغوښتې دی د هغې والد یې راغوښتې دی هغې نه بس سوال جواب کېږي بیا مخکې پته نه لګي چې څه کېږي دغسې که مونږ وګورو نو د زرداري خلاف 2 خواتین وایي دغه چې کوم دی نو هغه واده ماف ګواه چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلي دي واده ماف ګواه چې کوم دی نو که مونږ وګورو نو دا چې کله حکومت سره هېڅ هم پاتې نه شي لاس له سره نه شي نو بیا اخر کې هغه یو د واده ماف دا دغه استعمال کړي کارډ هغه یو څوک ونیسي دا بس بله لار درته نشته خو بس راځه بس په دې بل باندې ور واړوه او ته بیا په مزه کور ته ځه بیا مزې کوه د بوټو کیس که موږ وګورو مسعود محمود هغې وروسته بیا پته ولګېده چې مطلب لکه سپریم کورټ ججانو هم هغه تسلیم کړه چې دا یو عدالتي قتل و او هغه د هغې کې واحد چې کوم دغه ګواه و نو هغه واده ماف ګواه مسعود محمود هغه د هغې باندې هغه ته سزاوي موت وورکړل شوه نو زموږ په ملک کې دا د واده ماف ګواه ده هسټري چې کوم دی نو دا څه ښه نه ده څه ډېره مطلب لکه څه ښه مثال دې نه یې جوړ کړی څونه کیسونه کله چې استغاثه چې کوم دی مکمل چې کوم دی هغه ناکام شي په تیارۍ کې ورپرېږدي بیا د هغه دغه تیارو نه راوتلو دپاره بس بل دا اخري حربه هغې سره دا پاتې شي چې واده ماف ګواه چې کوم دی هغه مخې ته راوړي نو اوس ګورو چې دی واده ماف نه دي څه جوړوي ښه جی دې نه علاوه موږ سره خبر دی چې سپیکر چې دی د قومي اسمبلۍ اسد قیصر هغې وایي چې تعلیم او په روزګار باندې چې دی هغه د حکومت چې دی پوره توجه ده یو ځل بیا ارشاد صاحب په دې باندې خبره ورته وکړو مطلب صرف خبرې خو کېږي د پلانینګ چې دی هغه هم کېږي افتتاحګانې هم کېږي خو دا به کله کېږي چې مطلب تعلیم او روزګار باندې دومره نظر دی د دوی د روزګار دپاره به ځوانانو ته څه مطلب داسې څه سټیپ اوچتوي حکومت نور
ولې روزګار خو چې کوم دی نو د دنیا یو حکومت هم چې کوم دی هغه روزګار په خپله نشي ورکولی کمې پوهې چې پرایویټ سیکټر چې کوم دی نو هغه په هغې کې نه وي انوالو او پرایویټ سیکټر هلې کېږي چې کله ستا صنعتونه لګي صنعتونه چلیږي جی صنعتونه چې کوم دی هغې ته څه رکاوټ نه وي صنعتونه به کله چلیږي صنعتونه هله چلیږي چې کوم سرمایه کار وي هغه ته دا اطمینان وي دا تحفظ وي چې زما چې کوم سرمایه ده دا به محفوظ وي ما ته به ګټه هم په ټایم باندې میلاویږي زما خلاف چې کوم دی نو څه کاروایي به نه کېږي دلته خو بدقسمتي دا ده چې د چیرمین نیب چې کوم دا خبره مطلب لکه کړې ده دا مطلب یو الارمنګ دغه کوي که نه چې نیب به داسې قدم نه اوچتوي چې د ملک معیشت ته نقصان ورسي نو دلته د نیب په وجه باندې یا د اعتصاب په نوم باندې یو خوف و حراس یو فضا جوړه شوې ده د پاکستان د ټولو لوی صنعتي ګروپ چې کوم دی نو هغه منشا ګروپ دی چې هغې مطلب لکه د ملک په اکانومي کې یو ډېر لوی برخه ده او د هغه چې کوم دی مالک هغه راغوښتلی کېږي نیب ته نو بیا به د صنعتکار به چې کوم دی څه اعتماد په دې نظام باندې پاتې شي څه به په دې سیسټم ډېر مطلب یو ډېر لوی ګروپ دی ما شاید مخکې هم دا خبره کړې وه چې هغې کې پلار او زوی چې کوم دی په دې کشمکش کې دي چې پلار یې وایي چې یاره مطلب لکه یو دوه درې سیزونه به مونږ خپل چې کوم دی تقریبا 100 کمپنیانې د هغې یو دوه درې کمپنیانې به دلته پرېږدو او باقي چې کوم بزنس یا به مونږ دلته نه شفټ کړو او هغه زوی ورته وایي چې دلته چې کوم دی د یوې نه بزنس هم زه نه کوم ټول چې کوم دی نو مطلب ځکه چې په خپل پیسه باندې ته سبا چې کوم دی نو تا ته کړی شولې راکاږي دي نو څوک بس چې کوم دی نو صنعتکاري وکړي نو هغه وخته پورې چې کومې پورې پرایویټ سیکټر چې کوم دی نو هغه په دې کې نه وي دغه ایسه خپله نه یې اچولی د حکومت دپاره دا نه چې هغه ټول خلک بابوګان کړي ټول خلک افسران کړي خلک خو زموږ خلکو خو دا ځای کېږي که نه چې یاره بس مطلب لکه دی نوکر شم او میاشت په یکم دیدم او اوس تنخواه دې اخلم نو هغه اوس تنخواه خو حکومت سره دونه وسایل خو نشته که نه چې بس هغه خلکو ته بېروزګاري علاوه هم ورکوي او اوس تنخواه هم ورکوي او کور کې ناست دي دا خو به هلې کېږي چې کله صنعتونه ولګي بالکل خاجي دا زموږ نننی پروګرام نه ارشاد صاحب او نور هم دا مشرق اخبار کې چې مهم خبرونه دي تاسو کتلی شئ انشاءالله بیا به تاسو سره کېږي ملاقات تر هغه دمه ما ته راکړئ اجازت تلوي الله پامان